अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा वक़ाल तबारक व तआला क़ुल ऊहिय इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना क़ुरआनन अजबा यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा। उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का तया सौत हादी अरब की ज़मीन सारी जिसने हिला दी। मुहतरम मुसलमानानू, नन जामे मस्जिद अलमीनार महल्ला जदीद के तरावीह के द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किताब इख्तिताम तौर से द हाफिज साहब अगी ख्वारी और मेहनत करो ब्याकम मुसलमानानू अगीता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा मौका नसीब का च दा अल्लाह किताब वौरे दा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा औरवल और औरेदल पखपल दरबार आलिया की कबूल और मंजूर की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा ज़मुंगा उस्तासो द पारा द द्वाड़ो जानो द कामयाबे ज़रिया गर्ज़ई। मुहतरम, कुरान करीम औरेदल दी सर प इंसान की यो बदलुन राजी नुमुंगा तासु बदजान सरदा एहतिसाब कौ ची मुंगा लगा ईसना द अल्हम्दुना वन्नास पूरे मुकुरान वौरे द बदलुन रा के सरागी तब्दीली राला व करानला चरता मुंगा तासु की दे कुरान और दो सरा सब बदलुन रागली
په اعمالو کې اضافه، اخلاقیات برابرې ده، د خپل معاملات ټیکولو سوچ، د دین پرانا کې آئنده خپل ژوند تیرول، روحانی بیمارو علاج اوشه که او نشه، بیا خو حقیقت دا دی ډیره د فیدې خبره ده. ځکه چې الله رب العزت دا قرآن کریم چې نازلی نو د دې باره کې الله فرمایي وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. مونږه نازلو د قرآن نانو دی کې شفا ده. یہ قرآن کې علاج دی، خو علاج خود آغا چا کیږي چې یو تن خپل علاج کول غواړي کنه. یو تن دی هغه ته مخې ته بلا دوایانې پرتی دي، دې دوای نه استعمالی، دی خو خپل علاج کول نه غواړي، دا خو احمق دی، کمقل دی. نو محترم مونږ کې هم ډېرې بیمارې دي، روحانی بیمارې. د قرآن ویلو اوریدو سره د هغې علاج پکار دی. که زړه کې د دنیا لالچ دی، د دنیا مینه ده چې دین ته مو نه پرېږدي، نو دا روحانی بیماری ده او دا خطرناکه بیماری ده. که په دې زړه کې زمونږ حرص دی، لالچ دی، انانیت دی، دا روحانی بیماری دي. که زمونږ په زړه کې حسد دی، دا روحانی بیماری ده. کرا کې تکبر دی، دا روحانی بیماری ده. که د بل مسلمان کور، بنگلا، محل، گاڑی، مالداری، عزت، رتبه، کامیابی دارانه نه برداشت کیږي، نو دا بل روحانی بیماری ده. چې هر وخت مو سوچ دی چې زری دا خپل رور، دا خپل مسلمان، دا خپل گاونډي په خسران کې، په تاوان کې، په ذلت کې ووینم او زور باندې خواصړی وکم، دا روحانی بیماری ده. د دې علاج قرآن دی. نو الله رب العزت فرمایي وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، مونږ نازلو د قرآن نه هغه چې شفا ده، علاج دی او رحمت دی د پاره د مؤمنانو. هو لا یزید الظالمین الا خسارا. چې دی خوا فایده ملو نشوه، شفا ملو نشوه، علاج نشه، زړه ونوینځلی شه، نو ظالم ته دا قرآن خسران، تاوان، نورم سیوا کوي. ای یو مثال بیانو بیا دعا کوو. محترمو، قرآن کریم بارک الله وی دا شفا او علاجم دی، دا رحمتم دی، خو بل طرف ته وی ظالمانو ته تاوان نورم سیوا کوي. څه مطلب؟ کله کله د قرآن کریم کې د دې قرآن مثال د باران سره پیش کیږي چې قرآن پشان د باران دی. دا باران چې راوریږي دا په سړک، په پټو، په ځمکو، په لارو، په کوڅو د کیو باران دی. په کومه ځمکه چې دا باران راوورېده او هغه ځمکه هغه قابل د کروندې ده، خیسته ځمکه ده، نو هغه باران چې په هغې وشه، په هغې کې بوټي را زرغون شو، په هغې کې ګلونه را زرغون شو، په هغې کې پل فروټ را زرغون شو، په هغې کې غله د هغې ترتیب برابر شه، فصل را زرغون شو. اوس د هغې نه دغه پټي مالکانو تم پیدا، نو یوازې هغې ته پیدا نه، بیا د هغه فصلونو، د هغه میوجاتو، د غلو دېخوا ډېرو خلکو ته پیدا د هغې رسېږي. خو دېخوا دا باران په یو داسې ځمکه باندې وشه چې په هغې کې ګندونه پراته دي، ډېر ګندونه دي.
نو هغه باران راورېدو سره هغه ګندونو نسخه اوبه روانې شوې نو که څوک په لاره تېرېږي نو هغوی له تکلیف د جامو د پلیتېدو خطره هر یو سړی سپېمې پټۍ بدبو راځي اوبه خو یو اوبه دي خو په ډیران باران وشه نو نقصان او ګندونه بدبویې نورې سیوا شوې په صحیح ځمکه باران وشه پیدې ته نه خورې شوې قرآن کریم خو د اسمان نه یو شانتې د هدایت دپاره راغلی خو یو هغه تن دی چې هغه خپل علاج کوي چې مرګ را روان دی زنکدن را روان دی رز د حشر را روانه ده د زری زری حساب کتاب به کېږي دا عقیده برابر ده اوس د قرآن واورېده اوس دته نورم زندگی بدله کا دی نورو کم لګیا د خواري او مهنت کوي د د وجې نه د نورو زندگی هم بدلیږي ښه تاسو ګورئ نه عام یو تنی خو زندگی بدله شوه دینداری پکې راله هغه بیا نورو پسې چاته وردبوي چاته منت کوي چاته پخپو زور کوي چې دین کې کامیابی ده او دین ته روزاو خپل جون بدل شو داغه د وجې نه داغه په خاندان کې علما پیدا کیږي داغه په خاندان کې حافظان پیدا کیږي داغه نه نور د یارانو دوستانو کورونو ته خیر رسیږي نو محترمو کومنګ او تاسو دا غواړو چې زمونږ نم نور خلکو ته خیر ورسی نو په خپل ځان کې بدلون او دغه بدلون د پاره ماحول ته راتګ دی ورته مولانا الیاس رحمت الله علیه چې دا کم حل چل شروع کړو ال درې ورځې تراشه او په جمعې ته لاړ شي او چلې ته لاړ شي څلور میاشتو ته چې تاسو پریکټیس وشي چې تاسو د تناسب د دین اهمیت مخه تراشي چې تاسو یو اکسروزی تاسو ته خپل احساس وشي بیا بلګي نورو کې بخواري مهنت کوي د نورو خلکو د پاره با د هدایت ذریعہ ګرځي دلته جمعه مراغله تاسو ختم وکړو نو پدې رمضان اخیری اشاره کې یا د درمیاني اشاره کې چې ار یو ملګری سه روزه خامخاو لګوي ان شاء الله په مولا چا خوخاره چې په خپل دې سه روزه ولګي کله په دې رمضان کې خو هم ده کنه جزاکم الله خیرا محترم مسلمانانو قرآن پیریانو اوریدلیو پیریانو له جون بدل کړو نو با خدا سے انقلابی کتاب دی په دې وجه د سیندی رحمت الله علیه قول دادی چې قرآن او کتاب ہے جو درس انقلاب ہے قرآن به بدلون راولی عقیده برته پړومبي فرصت کې بدلی صحیح کوي به قرآن غلط ہے کی دی والا ځان ته نه پریدي بیا تا ته اخلاقیات نور ترتیبات دا بدتا برابرۍ محترم مسلمانانو چې مونږ او تاسو قرآن ته دوستۍ لاس ورکو دا قرآن زمون دستور زندگی دا دا قرآن زمونږ او تاسو دستور حیات دی د قرآن کریم پرانا کی جون تیرول دی دا مونږ ته د اخلاقو درس راکړي د معاملاتو درس راکړي د دین درس را تراکړي او دین نوم د دک خبرو دی دلته اپس سے قرآن کریم اولستا نو مونږ ډیر حافظانو پسې تراویح کو خو حافظ سے درس مونږ ته لګ ډیره مزه راکړي او داغي بنیادی وجه دادا چې ډیر پخوا سن 99 پسې 2000 دا 2025 نو 26 سال مخکې زتلم فیصل آباد تا دا حافظ سے والد محترم ژوندې و زور پسې ورلم مې زه خو فیصل آباد ته ځم او مې دا مسعود در نه زه غواړم دې ما ته راکړه هغه دونه وخندل وایي ما ته څه دپاره و هغه خندا زما نه هېرېږي ته ما نه تپوس کې وایي بس هغه حافظ صاحب لړو هلته کې هغه یو کال فیصل آباد کې تیر کړ بیا 2-3 میاشتې ملتان کې بیا 2-3 کاله په اسلام آباد پنډۍ کې بیا 8 کاله نور مدرسو کې قرآن داسې که که نه یو بعضې حفاظ داسې چې صرف رمضان شعبان کې قرآن راوالي او حافظ صاحب الحمدلله ثم الحمدلله قرآن ولا ګیټ کې دی ګیټ کې ښه پوخ ورته یاد دی نو زه یم پلار ته ما ویلي نو څه ناسه زما هم پکې صحیح که نه نو ما ته هم ډېر خوند راکړي
زمام ور باندې سترګې یخې شي. الله رب العزت دې د قرآن دا قرآن اورول په تراو کې دا داسې آسان کارم نه دې ته به تیاری کې چې زه به نن دونه سپاره وایم ما په یو رکعت کې به دونه سبق وایم بل رکعت کې به دونه سبق وایم دې خوا که واړه څه شور شرغب کوي دې خوا سړی ډسټرب کېږي درځې به څو پیرې سپاره اړې بیا به تراو کې اورې نو دا ثوابونو یو لویه خزانه می او بل خبره مو اورې اے مسلمانانو د حافظ صاحب هم کمالات دي د امام صاحب چې مونږ ته خواري او محنت کوي خو زه کله کله د خپلو ملګرو ته وایم چې دا مونږ پسې شاته کم خلک ولاړي که نه نو د دیم کمال شته هسې په ایمان یې نه وی که تاسو نه وی دلته حافظ صاحب به تراویح چا ته اورولې قرآن به چا ته اورول که تاسو نه وی ما به دا خبرې چا ته کولې نو ستاسو د خلکو په مونږ هم احسان دی که تاسو نه وی نو مونږ به خپل سبق او دا درس دا بیا هیر شوی و نو محترمو مسلمانانو د رمضان المبارک میاشت دا ډېره په منډه منډه روانه ده دا څو لمحات پاتې دي څو ورځې پاتې دي ایام معدودات زمونږ د مینار مسجد کې ما وختي چاته وی مې زمونږ به دا را روانه شروع نه بله شروع ختم وي سار ټیمه نو دا څنګه ختم دی ختمونه خو ماسخوتني مې نه مونږ یو ختم د ورځې مدرولې دی زمونږ دلته یو ختم تاسو ته پته شته که نشته پته د محلي کسانو ته هم پته نشته ځکه چې هغه د بانډو نه د کاڼي نه د هغه جبر د لاسې نه ملګري راشي او دلته کلي کې محله کې ډېر نوجوانانی دې دې لوړغې او خوشې او په دې پولو ګرځېدله منډې تړلې نه ورته پلار وي چې بچي یو ګنټې ته قرآن ته ځه نه ورته مور وي بیا به تاسو وینئ هغه چې څه وینئ نو چې خپل اولاد د جومات ماحول ته د قرآن ماحول ته نه لیږو هغه څه به وینئ هغه څه به کېږي چې بیا به تاسو وینئ تفصیلاتو کې مې پاهې ته مه بوځئ دا زمونږ قصور هم دی وی اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دا خپل کشران اوس خدا ابتنی مپاتے دا تاسو نه مطالبه دره چې دا نوجوانان چې په کوم ورځ تاسو د خپل سکول کالج چوټي نو مونږ ته به تاسو خامخا درس ته د محلې ملګري راځئ خوښه مو ده که نه د چا جزاک الله خیرا کثیره زه به سبا ازیري لګوم انشاءالله ازیري باخلو چې کم کسانو جمعات کې لاس پورته کړی چې مونږ به راځو او بله خبره دا د محترمو چې دلته د جمعات راغلی دی د جمال ګڼی نه مشران پکې راغلي ډېر بختور خلک دی د په مونږ د دې احسان هم دی چې دی په رمضان المبارک کې مونږ ته دلته کې راغلي دي نو چې څه ناڅه وختونه مونږ دې ته هم ورکو الله رب العزت دې دا ختم په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے رب ذوالجلال سمووي سموورد منتقدیر عمل کولو توفیق را نصیب کی اے رب ذوالجلال دیزے کی ستا عظیم الشان کتاب دا الحمدنا والناس پوری پتراو کی اختتام تورسے دا رب دا پخبل دربار کی قبول و منظور کی کپویلو کی اوریدو کی اورولو کی سکمی کو تائی شوی اے رب ذوالجلال تا داغی معافیو کی رب اے رب ذوالجلال دی قرآن کریم پا اورولو کی دی تلاوت کی دی محنت کی د حافظ صاحب د والدینو برخه وکړه ربه ټول خاندان برخه پکې وکړه ربه اے رب ذوالجلال چې نن د کومو ملګرو په مشورو سره هغې د تراو ملګرو ته یا چې د تراو کې کوم ملګري دعا ته حاضري کوي د هغې دپاره چې چا اکرام کړی دی ربه هغې ته د دې بهترینې بدلې دنیا او آخرت کې ورکړي اے رب ذوالجلال زمونږ صلاحیتونه زمونږ مال زمونږ اولاد زمونږ بدن د خپل رضا د پاره په استعمال کې راولې اے رب ذوالجلال د تمام امت مسلمه روجي قبول کې ربا عبادت قبول کې ربا اے رب ذوالجلال
کم مسلمانان په دې رمضان کې د رمضان نه مخکې څوک هم چې وفات شوي کم علما وفات شوي ای رب دغه ټولو مغفرت نصیب کړي ربه د تمامو مردگانو د پسماندگانو هغوی ته صبر جمیل نصیب کړي ربه زمونږ دا ملک د امن گهواره وګرځئ ربه زمونږ دا صوبه د امن مرکز وګرځئ ربه ای رب ذوالجلاله زمونږ د ملک چې کوم حفاظتي ادارې دي ای رب ذوالجلاله کاغه زمونږ د ملک نور ادارې دي ای رب ذوالجلاله هغوی له توفیق نصیب کړي چې د دې ملک د ترقۍ او په دې کې د خوشحالۍ او د امن اسلامی کوششونه وکړي ای رب ذوالجلاله څوک چې ستا د دین په محنت کې لګېدلي اخلاص ورته نصیب کړي ربه ای رب ذوالجلاله زمونږ خاتمه په ایمان کې ای رب زمونږ نه راضي شي او داسې رانه راضي شي چې بیا رانه ناراضه نه شي ربه ربه ډېرو ملګرو د دعاګانو درخواستونه رالیږلي دي خاص کر په دې محله کې بعضې بیماران دي ربه تمام امت مسلمه بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي د چا څونه شرعي حاجتونه یي د خپل غیبي خزانو نه پوره کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.